امیر المؤمنین حج لراغلی دی او د مصر گورنر هم راغلی دی د مصر گورنر عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ دی او په مصر کې د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ زوی یو مصری سره د اس ریس ولګاو چې د اس ریس ولګاو نو دغه مصری د نامخ کې شو وی ګټله د لقار راغی چې زه خو د گورنر صاحب زوی ما او یو عام کس هغه مانه میدان وګټه نو غوسه شو او یو کوړی راواغستله او هغه یې پې ووهه چې وی وهه نو هغه وی چې زه به د دې د انصاف د طلب دپاره به زه دا شکایت امیر المؤمنین ته کوم زه به د دې انصاف غواړم گورنر صاحب زوی ورته مخکې نه وی چې زه انا ابن الاکرمین موږ د غټو خلقو زامن یو دا خبره وکړه ځان یې په دې باندې خلاص کړ بیا د حج موقع ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم راغل دی او د مصر وزرا دا ټول راغلی دي دا قسم راغی امیر المؤمنین ته وی چې ضربني ظلما اے امیر المؤمنین دې کذب ظلم سر وهلی ما زیاتې را سره کړې دي ظلمني زوهلی ما او بیا راته دا هم ویل دي چې انا ابن الاکرمین من د غټو خلقو زامن یو حضرت عمر رضی الله عنه خدای ویل دی نو امیر المؤمنین یو دم کوړه دی مصری ته غرزولا او وی چې اضرب به ابن الاکرمین دا کوړه واخلا او د غټو خلقو په زامنو باندې پوری کا بلای ته خپل هغه واغستا چې کله بدلا واغستا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې حق خدا چې ما دا کوړه په خپل اغستې وي او د پلان مې په وهلې وي ځکه چې د خپل د زوی تربیت نه دی کړی د خپل زوی ته هغه خونه نه ده کړې